او اجر او ثواب یې څومره دی؟ اجر او ثواب یې دا دی. زین العابدین دا حدیث روایت کی خپل پلار نه امام حسین رضی الله عنه نه، هغه حدیث روایت کی خپل نیکه مبارک حضرت رسول الله نه، او امام بیهقی او طبرانی دواړو روایت کړی دی چې کوم یو انسان په رمضان کریم په اخرنۍ عشره کې اعتکاف ته الله د رضا لپاره کینی کان کحجتین و عمرتین، پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه انسان د لپاره په لسو شپو باندې دو قبول شو حجو د عمرو ثواب دی دغه انسان لپاره. او دا د خوشحالۍ خبره واوره، رسول الله می فرمایي بل حدیث می په ذهن کې رایت شو، بیا دعا کومه چې کوم یو انسان اعتکاف تکینی اخرنۍ عشره کې اعتکاف تکینی، یو شپه یا اعتکاف وشي، یو شپه یا 9 شپې پاتې رہی، یو شپه، پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسان د اور د جهنم نه 3 خندقه لري شي، 3 خندقه په یو شپه باندې. یو خندق څومره دی یا رسول الله؟ نبی علیہ السلام فرمایي یو خندق دومره دی لکه ځمکې نه وخله اسمانه پورې. یو شپه په اعتکاف باندې دا انسان 3 خندق د اور د عذاب د جهنم نه لري شي، او یو خندق څومره دی؟ ځمکې نه وخله اسمانه پورې. نو چې 10 شپې انسان اعتکاف وکړه 10 خندق شو، 10 کرت دا انسان دومره جهنم نه لري دی لکه ځمکې نه وخله تر اسمانه پورې. څومره لوی ثواب.